أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. دام دمخ کی آیات سره تعلق ستی چار کلا په دنیا کې احسن چیز ډیر خیسته چیز هدایت دی او علم دی، او اقبح او ډیر قبیح او پلید چیز گمراهی دا او جهالت دی، او په آخرت کې اقبح چیز عذاب د جهنم دی، ډیر قبیح دی، او احسن ډیر خیسته چیز مغفرت الهی دی. نو په دنیا کې هم د دیو خسران او تاوان ښکارا دی، او په آخرت کې هم د دیو خسران او تاوان ښکارا دی. او دا اولنې خبره د دې سره دا دویمه خبره راځي. مطلب دا چې انسان گمراهی اختیار کړله نو په دې پسې به بیا عذاب راځي، هم دنیاوي هم د آخرت. او دویم یو انسان هدایت اختیار که نو په دې پسې بیا راځي مغفرت الهی د الله رب العالمین د طرفه بخښنه او جنت، او دنیا کې الله رب العالمین سکون ورکوي، الله یې مغفرت کوي. نو زوالعاله سره عذاب راځي او هدا هدایت سره مغفرت راځي، مغفرت الهی. الله اولئک هم دا الذین اغکسان دی اشتروا چی واغستل دیو الضلالتا گمراهی بالهدا پا بدل د هدایت کی، والعذاب او عذاب واغستو بالمغفرتی پا بدل د مغفرت او د بخنی کی. اصل کی قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمائی وهدیناه النجدین، چې د انسان ته مونږ دوه لارې ښودل دي، یو لاره د کامیابی ده او بله لاره د ناکامۍ ده، یو لاره د جنت ته د تللو ده او یو لاره جهنم ته د تللو ده، یو لاره د الله ده او یو لاره د شیطان ده. دا دواړه لارې ښه واضح شوي دي، او د دې دواړو طرف ته چې کوم یو انسانان زی نو دا هغه انجام الله تبارک و تعالی قرآن کریم کې بیان کړی دی، چې د الله په لاره د جنت په لاره باندې یو انسان زی د کامیابی په لار باندې زی کامیابیږي با، او د هغه دپاره مزیدي، او د شیطان په لاره د ناکامۍ په لاره او د جهنم په لاره باندې یو انسان زی نو د هغه دپاره تباهي ده، بربادي ده. دا دواړه الله واضح کړي دي. هدایت هم ښکاره دی، ګمراهي هم ښکاره ده، او په ګمراهۍ سره عذاب راځي دام الله بیان کړلی، هدایت سره مغفرت راځي دام بیان شوی دی. وس کم بيدینه خلق دي نو الله رب العالمین فرمایي چې دغه خلقو دا هدایت پرې خودو، گمراهی تی غورکلا، گمراهی تی راواغستا، او دغه شان مغفرت الهی پرې خودو او عذاب غورکو، عذاب ځان لواغستو. فما اصبرهم علی النار، فما اصبرهم علی النار. په دې جمله کې د علماو ډېر اقوال دي. علما ذکر کوي چې په دې کې یو څو معنی کولی شي. یو معنی چې دا امام سیبوی سیب او ډېرو نحویانو کړله چې دا صیغه تعجب ده، او مراد د دینه تعجیب د بندگانو دی، یعنی ای بندگانو تاسو ردیونه تعجب وکئ، تاسو ردیونه تعجب وکئ چې څنګه دیو ناشنا خلق دی او د الله رب العالمین نافرمانی کوي. نو بیا معنی دا شوا چې فما اصبرهم علی النار، سناشنا صبر د دیو دې په اور باندې،
څه عجیبه او څه ناشنا صبر د دیو دی په اور باندې. دویم قول د حسن او د فرا او د کیسائی دی. علما دی چې د اصبره په معنا د اجرأ دی. اجرأ نو معنا بیا دلته دا شوه چې څه شي زړه ورکړي دیو لره په اور باندې، یعنی فما اصبرهم علی النار، څه شي زړه ورکړي دیو لره په دی اور باندې، په جهنم په دی اور باندې څه شي زړه ورکړي او څه شي همتیان کړي په دی باندې چې داسې کارونه کوي چې اور ته روان دي او پروا نه کوي. او بیا دریم معنا دریم قول پدې کې د زجاج دی چې اصبرهم په معنا د ابقاهم سرا، نو بیا معنا دا شوا چې فما اصبرهم علی النار، سشي دیو باقی پاتې کړي دي په عملونو د اور باندې، سشي دیو باقی پاتې کړي په عملونو د اور د جهنم باندې چې د جهنم په دی اور باندې دغه شان باقی پاتې دي په هغه اعمالو په هغه کارونو باندې. څلورم قول د ابو البقا دی، هغه وایي چې دا ما نافیه ده د نفي د پاره ده، نو معنا بیا دلته دا شوه فما اصبرهم، نشته د صبر د دیو علی النار په اور باندې، نشته د صبر د دیو علی النار په اور باندې. او پنځم قول د امام اخفش صاحب دی چې دا ما موصوله ده او اصبره فعل ماضی ده صله ده او مجموعی مبتدا دی او خبری محذوب دی پټ دی، نو بیا معنا دا شوه چې فما اصبرهم علی النار، هغه څیز چې دیوله صبر ورکړی دی په اور د جهنم باندې ډیر ناکار او ډیر قبیح دی. دا پنځه معنی په دې کې کولای شي. ذالک بان الله نزل الكتاب بالحق، په دې کې سبب د تیر شوی عذابونو ذکر کړي. ذالک په دې کې اشاره ده تیر شو عذابونو ته. الله رب العالمین فرمایي ذالک دا په دې وجه بان الله چې یقینا الله تعالی نزل الكتاب نازل کړي د کتاب بالحق په حق سره او د حق د ښکارا کولو د پاره. وان الذين يقينا اكسان اختلفوا چې اختلاف کړي دي فی الكتاب په کتاب کې لفی شقاق، خامخا پریوتل پزت کی بعید ډیر لري. شقاق نه مراد د دیو زد او عناد دی، او یا د دین مراد بدبختی ده چې لفی شقاق خامخا په بدبختی کې بعید ډیر لري دي. یا شقاق معنی مخالفت، نو لفی شقاق خامخا په مخالفت بعید لري کې دي، په ډیر لري مخالفت کې پراته دي. او دینه مراد هغه ډیر اختلافات د دیو دي د يهوديانو د نصاراو د مشرکینو. او دغه شان بعید کی اشاره ده چې په دې شقاق سره د حق نه دومره لري دي چې هغه په هیڅ طریقه باندې نه قبلای، هغه حق نه قبلای، او دا دیو زد او عناد طرف ته اشاره شوه. نو ان لفی شقاق بعید خامخا پریوتل په زد کې ډیر لري، یا خامخا په مخالفت لري کې دي د حق نه. د آیتونو ترجمه دوباره وورئ. اولئک هم دا الذین اغکسان دی اشتروا الضلالتا چې واغستل دیو گمراهی بالهدى په بدل د هدایت کې، والعذاب او عذاب واغستو بالمغفرة په بدل د مغفرت کې. فما اصبرهم علی النار، وګوره پنځه وانه مانو ته بیا وکیدوي. فما اصبرهم علی النار اول معنا سناشنا صبر د دیو دی په اور باندې. دویم معنا فما اصبرهم علی النار سشي زړه ورکړي دیو لرا په اور د جهنم باندې. او دریم معنا فما اصبرهم علی النار
سشی باقی پاتی کرلی دیو لرا پور د جهنم باندې سلورم معنا فما اصبرهم علی النار نشتره صبر د دیو پور د جهنم باندې پنځم معنا فما اصبرهم علی النار آغا چیزا چې دیولای صبر ور کړی دی په اور د جهنم باندې ډیر ناکار او ډیر قبیح دی ذالک بان الله دا پدی وجہ چې یقینا الله تعالی نزل الكتاب را لګلې دی نازل کړی دی کتاب بالحق په حق سره وان الذين يقينا کسان اختلفوا في الكتاب چې اختلاف کوي په کتاب کې لفی شقاق بعید خامخافری و تلفزت کې ډیر لري یا خامخا په مخالفت لري کې دی د حقنا سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك